ریاست به اعلی ریاستي چې کله پکې د رسول الله ختم نبوت محفوظي ریاست هغه وخت کې کلم ریاست نشي جوړه چې په دې کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم عزت محفوظ دی د ختم نبوت عقیده پکې محفوظ دی د مسلمانانو شاعر پکې محفوظ دی ابوبکر اعلان کړو د ریاست کلم ریاست نشي انتهایی محترم مسلمانانو زموږ وطن پاکستان مملکت خداداد کم چې علماء مسلمانانو په ډېرو قربانۍ ورکولو سره قربینو ورکولو سره په بچو یتیمانو کولو سره د ډېرو میندو د کونډېدلو نه وروسته هغه دغه وطن په وجود کې راغلی و هغه مشرانو قرباني ورکوونکو خوب دا کتلی و چې په دغه وطن کې به شاعر اسلام محفوظ وي دلته به اسلام او د قرآن برتري وي دغه اسلام او د قرآن د نظام غلبه به وي دلته لیکن محترم وروسته وخت کې زموږ په وطن کې چې څومره اسلام او شاعر اسلام د مظلومه دي دندور کې یقین وکړه که هغه خلکو کوم چې د دې په بنیادونو کې قربانۍ ورکړې وي هغوی ته دا پته نه هغوی که دا تصور کړی وي او هغوی که دا سوچ کړی وي یقین وکړه کله به هغوی ته قرباني نه وي ورکړي هغه خلکو ته که پته وي چې دلته به داسې خلک زموږ په وطن او ملک باندې مسلط کېږي چې د هغوی خواهشات څه غواړي په دا ملک کې به هغه کېږي یقین وکړه کله به هغوی له دغه ملک سوچ نه وي کړی تصور به نه وکړي بله ورځ تاسو وکتل ای روز تقریبا زموږ په وطن کې زموږ د دین خلاف زموږ د مدرسو خلاف زموږ د قرآن خلاف زموږ د پیغمبر خلاف ای روز سنه یو دغسې قدم اوچتېږي چې زموږ ستاسو د مسلمانانو ذهنونه د مسلمانانو عقیده د مسلمانانو زړونه په هغې سره مضبوط کړي ملک کې که څه لږ واقعات راشي نو د خلکو سوچ د بدلولو دپاره دلته اسلام ټارګټ کولی شي دلته بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم او شاعر اسلام ټارګټ کولی شي د دې لپاره چې د خلکو توجه وګرځېږي ملکي حالات څه جوړ شو اوس د پاکستان د مسلمانانو د ذهن د بدلولو لپاره بله ورځ زموږ سپریم کورټ فیصله کوي د څه خلاف قادیانیان چې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په عزت باندې حملاور دي دا زموږ ستاسو په دین باندې حملاور دي دا زموږ ستاسو په قرآن باندې حملاور دي او د هغې خلاف په 1952 کې بیا په 1973-74 کې د دې ملک ځوانانو قربانۍ ورکړې وې علماو قربانۍ ورکړې وې هر مکتب فکر قربانۍ ورکړې وې بالاخر په 1973 کې زموږ د پاکستان نیشنل اسمبلی نه قرارداد پیش شوی او بیا زموږ د ملک قانون دا جوړ شوی چې مرزا غلام احمد قادیانی او د هغه متبعین دا کافر دي د دایره اسلام نه خارج دي هغه قرارداد کې دا پابندۍ لګولې شوې زموږ د ملک د آئین حصه ده چې په دې ملک کې قادیانیان خپل ځان ته مسلمانان نشي ویلی قادیانیان خپل عبادتګاه ته مسجد نشي ویلی په هغې باندې دیو میناره نشي ودرولی دیو اذان نشي کولی دیو د خپل تبلیغ د خپل دین نشر و اشاعت نشي کولی د هغې تبلیغ نشي کولی اسلامي اصطلاحات او شاعر دیو نشي استعمالولی دا زموږ ستاسو د آئین فیصله و د ډېرو قربانونو عبارت لیکن زموږ جج صاحب هلته مثل پیس د قادیانیانو ډېر څو کاله مخکې اجلاس وشو پای کې د تفسیر صغیر په نوم یو قادیاني تفسیر دی چې پای کې ځای په ځای باندې تحریفات شوي د اسلام د قرآن تفسیر نه دی هغه قادیاني تفسیر دی عیسی علیه السلام بیا د بیانې پکې دي د هغه د معجزاتو نه پکې انکار موجود دی پای کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ختم نبوت نه انکار موجود دی بیا هغه تفسیر زموږ د ملک د آئین سره متصادم دی د هغې د قانون سره متصادم دی لیکن دغه بې ضمیره حکمرانان دغه بېدینه حکمرانان دغه بې ضمیره ججان د خپل آقا امریکې د خوشحالولو دپاره هغه د هغې خلاف فیصله وکړي زه به وروسته بیا راځم انشاءالله خبره کوم خو د عمر ذهن کې کېږدو دیو خو وایي دا قادیانیان په خپله اوس نوې فیصلې زموږ د بې ضمیره جج کومه راغلی وایي قادیانیان په خپله چاردیوارۍ کې قادیانیان په خپله اداره کې په خپل کور کې په خپله عبادتګاه
پاغی کی مسلمانان دی داغی نبات کا بہت کافران قادیانیان په دغه ځګونو کې اسلامي اصطلاحات هم استعمالولی شي. قادیاني په دغه ځګونو کې هغه د کوم څیزونو نه چې آیین منع کړی و د هغې هم ورته کول کرم دغسې اجازت ورکړي. تاسو لږ وګورئ عادي اولو د رسول الله صلی الله علیه وسلم دور او د صحابو دور لږ یو چت کوي. دې وخت کې یو څلور کسانو د نبوت دعوه کړې وه او دا د نبوت دعوه کوونکي هم دغسې نه و چې د رسول الله د نبوت نه انکار کوو. دیو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د نبوت هم گواہی ورکول بلکې مسلمه کذاب چې کله خطر علیه ول من مسلمه رسول الله الى محمد رسول الله د مسلمه د الله رسول له طرفنا محمد د الله رسول ته صلی الله علیه وسلم هغه خبيث ذات ته رسول لیکلو الله پیغمبر ورته واپس لګي من محمد رسول الله الى مسلمه الكذاب د محمد رسول الله د طرف مسلمه الكذاب دغه سی اوی د اذان استعمال کوو اوی اصطلاحات د مسلمانانو استعمال ول د الله پیغمبر سره کړی یو کس را پورته شو دا سود عنسی په باندې نبوت دا به وکړل الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم یمن ولا تخت علیکم مسلمانانو ته بل را پاسه گئی اسلامي ریاست حکم وکوي تاسو ر دې سړي بخکری وکړي د ملګری قتل کړي د اسلامي حکومت په سره دې اسود عنسی هزار سړي لوی لخر تیر کړو 8,000 9,000 پر سر مسلح باډي ګارډ ولا د تر صحیح مشکل وو د وخت په گورنر باندې حمله وکړه هغه شهید کو داغه خزه بوتل خپل نکای کو وتړل چون کې د خبيستر مسلمانانو رسایي ممکن ده